او یمن ته لګریو نو دی وته چې الته یو اشربه دي جمع د شراب په معنا د مشروب سره چې جوړیږي په یمن کې ماهیا دا څه شی دی بدع وتوي او مزر ورتوي ما وی ابو بردتا بدع او مزر څه شی دی فقال نبيذ العسل او مزر نبيذ الشعير نو عليه السلام وتخبر خبرك كل مسكر حرام بس خبر خلاص شو کچته سکر پکی او مسکری نو حرام دي کپکینی حرمت تشتا جی مکدا رواه جابر بن عبد الله عن الشيباني عن ابي بكر بن حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بكر عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى معاذ بن اليمن فقال يسر ولا تعسر ده تيسير او ده تعسير معنا مکو مداهنت په دین ته نه مراد ها امور انتظامیو کې او یا په وعظ او نصيحت کې ته مراد ده ها وبشر اولادنا یو بچا اتفاق لري شابه شابه فقال ابو موسى رضي الله عنه ان ارضنا بنا شراب او دي اصل د یمن وجي البذر والشراب كما سألتك وقال كل مسكن حرام فانتقل قال موسى كيف تقرأ القرآن قال قائما وقال وعلى راحل هر حال کې ازداد ذکر شي ما به مراد تر استيعاب دي وتقوه من قال معنا كان لولم کلنا پرون تیر شوی دي ها یو بل سره به باغ کې ملاقات کو د دوالو دا زلو پرامینس کې وا شبا پرون تیر شوی دي شبا او یا تمن کې یا زول سټوا ما شبا چې پرون روایت سره تطبیق راشي جی وقال ابو داود عن شعبة عن سعيد عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جابر عن عبد الحميد عن الشيباني عن ابي هريره وفي قال حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا عبد الواحد عن ايوب بن عائد قال حدثنا خالد بن مسلم قال سمعت ذلك من شهاب يقول حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اتقى پرون تیر شوی دی او معاذ دواړه لګلیو ښا څه خو دی یاد ده کنه دی په مشرقي یمن باندې والی کړو معاذ په مغربي یمن شبا وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا داسې وخت کې دی راغی حجۃ الوداع راغی د یمن نه چې عليه دا خو قسم لاولې وا ابتح په خوال کې شابته فقال حجت يا عبد الله یعنی د نیت د حج کړل کې د عمره راغلی په میقات نیت به خامخا کړی عبد الله ابن قیس بن ماوی نعم یا رسول الله د حج مې کړی کیف قلت لبیک اهلال كاهلالک دغه په تفصیل ان شاء الله راځي په کتاب الحج کې بنا د نیت په نیت ته حج کې دا جایز ده نو لګي اختلاف د علماء په کې شته دغه به کبا کلام کوم ان شاء الله قال هل سقط معك هديا قلت لم اسق دا یاد ساته مولانا صاحب ذهن کې واچو د نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع یو خصوصیت او چې غوښ نشتا تاسو ته ما ویلو یو اشاره مې درکړې و او تفاصیل به په کتاب الحج کې راځي ان شاء الله چې دی عربو با په اشهر د حج کې مستقل عمره افجر الفجور غنلا د دې وجنه نبی علیہ السلام د حدیبیه د عمرې نیت په قاعده کې کړو اشهر حج دی شهر الحج دی او بیا عمره القضاء په دې قاعده کې کړو تاسو پوهیږئ او بیا څور ته ویل کېږي چې کوم د جعرانی عمره ده ام په دې قاعده کې شوی ده او د حج ولا عمره په ذل حجه کې و خاصه اوس د هولې کول چې دا رسم ولا ختم کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع کې را روان شو علیه السلام سائق الهدی هم دی او قارن هم دی بعض صحابه د تمتع نیت وکړه او بعض صحابه د افراد نیت وکړه چا سره هدایا او چا سره نو رسول الله مبارک اعلان وکړ چې چا د حج نیت کړي اگر کدی مفرد قارن ولې نه دی خو کدی سائق الهدی نو دی د خپل حج شرط ورسای الا بده د ځان فارغی چې تر څو د ساروی نه ذبح کړي او ساروی خو ال ذبح کیږي چې د حج اعمال پوره شي خو کوم سره سائق الهدی نه دی نو هغه د مهربانیو کې عمره وکي او خپل سر د اخرى ذات حلال کی اوس که چا دا چلو کو د حج نه کړی دی د قران یا د حج نه کړی دی افراد او د الته عمره وکړه او سر اخرى دې بدام ورکړي ولی ځکه مفرد به الا ځان حلالوي چې دې د حج اعمالونه فارغ شي قارن به الا ځان حلالوي چې دې د حج اعمالونه فارغ شي نو دې د حج اعمالونه فارغ نه دي او د عمره وکړه ځان فارغي او سر خري دم به ورکړي لیکن هغه کې دا پیغمبر مبارک اعلان وکړ
چې چا سره هدیه ني ادي می برابرانی کې عمره دی کی او سر دی وخري ځان دی حلال کی او بیا د یوم الترویه د جمعه د حج نیت کی خدا هغه کس چې سایق الهدیه ني مولانا صاحب دا وره رسم ختمه چې هغه مستقل عمره په اشهر حج کې افجر الفجور غنلا حج سره به یو ځای کوله یو ځای به کول اشهر حج نه بغیر به مستقل عمره کوله خو ځان لا په جدا احرام مستقل عمره چې په نوې احرامي او د ځان ته حلالوي د لوی ګناه غنلا نو نبی رسول الله دا رب سم ختمه دې کې په کتاب الحج کې حدیث راشي هلته کې تپوس کېږي نبی رسول الله چې دا فسخ د حج ته په مونږ وکړه عمرې ته نو دا څه شی دی دا دغه کال خصوصیت دی او دا عمره چې داخله شو په اشهر حج کې دام د دې کال خصوصیت دی او دا مستقل عمره او کنه دا به ابد وي نو دا خو له ابدین له ابدین دا نو دا رسول الله مبارک دا رسم ختم او دا رواج ختم نو ذکر اعلان عربو وسوي هغه به چې کچته موږ داسې وکړو چې دا عمرې نه ځان حلال کو او په یوم الترویه باندې موږ د حج احرام وتړو نو دا به صحیح باید چې موږ احرام دون مخ کې تړلې وي چې یو 15 ورځې شپږ ورځې اتر ورځې لس ورځې خو د مینا نه مخ کې احرام وتړو کنه دلته چې اوس موږ ځان حلال کو تاسو کوي چې کل الحل او کل الحل څه مطلب چې کبي بیا سره جما کوي نو کې نو هغه التسوي تاسو کوي وی خلک په یوم الترویه کې موږ جما وکړو او نیت وکړو او عرفات ته ځو نو موږ اندامونه تقطر منیا مریبه به څه مطلب دومره قریبه به مجمع کړي چې حج غوندي یو لوی عمل کوو چې الله سره دې 15 ورځې اتر ورځې مخکې خو جما بند کړي کړه یو اتر ورځې الله سره دې مخکې په احرام تړلې کړه نو کته مستقل عمره جائز وګرځي نو بیا خو په یوم الترویه باندې نه احرام تړي نو چې حج لدی نو یا به یو ورځ د عرفات نه مخکې احرام تړي یا به دوه ورځې مخکې احرام تړي دا دې عقل نه رښتا چې اغذ الحلیفین ولا احرام تړو او اغا قرن المنازل نو جحفین هم احرام تړي پیاده سفر دي چې یو واتلس ورځې خو مدخل نظام ساتلی او په احرام کې پاتې یو رسول الله مبارک دا رسم ختمه نو نور تفصیل به ان شاء الله په کتاب الحج کې روان دي نو دې سوي هل سقط معك هديا مطلب له که هدیه نسري نو زم سائق الهديه بیا تم سائق الهديه او زما په حج نیت بنا کړی دي نو بیا به اذان حلالوي چې حج وکي نو هغه ویلا تم اسوق ما هديه نه دروړي قال فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروه ثم حل ذا الحلال چې مستقل عمره دی راشي په اشهر حج کې بغیر د حج مرګرتیا په نوې احرام ففعلت حتى مشت لي امرأة من نساء بني قيس دير اشتدار وثرنا لدومنسك ومكسنا بذلك حتى استخلف عمر في عمر خليفة شو أغلى دينا ما نكولا أغبوينا أغلى التمطو بالكل قائل نو فأشهر حج كده مطلب نرى چه عمر جائزة ندا أغبي تمطو مكوه افراد کوه داغه مطلب سو داغه مطلب دا چې دا خو بخلق اشهر حج کې دي هم عمره کوي او با حج کوي او په نور ایامو کې بیت الله خالی پروتي نو هغه وی چې بالکل حج سره به عمره نه کوي په نور میاشتو کې عمره لزه داغه مطلب چې بیت الله خالی پاتې دي دا نه چې ګنې زور رسم په خلکو باندې نافذ کاوه زما خلال شوا او به قال حدثني حبان قال عبد الله بن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سعيد عن ابي بكر بن بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ودور تسوالو کې چلتا ابو موسی دلته معاذ نو پرون حدیث کې تشریح دی راشي ودا شابه سي او فقراهم کرت پشافی سے بخیر ان شاء الله خپل باب د زکات کې به تفصیل لدی شابه او حذر نفسك عن اخذ كرائم اموالهم ها ولې ظلم دی او کوم مظلوم د خیرونه ځان ساته ها فانه ليس بينه وبين الله حجاب قال وبالله توعد ابد اطاعوا لفظ دی باب اطاع يطيع اطاعه نو دی وچ طوعت او طاعت او اطاعت ټول یو لغت ته که مجرد کې مزید دی یو معنا سره مستعمل دی ها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان حبيب بن ابي سعيد عن سعيد بن جبير عن عبد بن ميمون عن معاذ بن الله قال يوم سوى بهم الصبح فقرات الله او نبی خلقنا نفيد الغريبان په اسلام کنه واتخذ الله ابراهيم خليلا یو سړی په صف کې आवाज وکړو او مور خو ډېره خوشاله شوی چې الله خلیل اونې مور به زونه خوشاله وا
طيب لقد قرت عين ابراهيم شابه زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو نه پوهېدل په بوتلان د سوالات کړي یا ممکن دا سړی داسې چې لمانځه کې نو داخل او ورته په مانځه کې داخلي ده ها أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قرأ تفضل إبراهيم فإذا قال رجل فنحن قرأت عين إبراهيم. بس بكم ولا سير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دوکې موږ څه کار شروع کړی دی کور مې دی په خیر الله دې موږ تاسو د هر قسمه فتنو آفات او بلیاتو نه په امان کې وساتي بیماران په دعا کې چې الله شفا ورکړي کوم ماشوم چې ناجوړی دی هغه طالب الله دې ورله روغ صحت او شفا برحمتک یا ارحم الراحمین. شیخ صاحب بیمار هو څنګه و شیخ صاحب بیمار نور اغری دو پیړۍ واسطه یو اخري دعا ورته کې الله ورله شفا ورکړي. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمين. دوی نه باندې کې هدیه انت اخري ورکړي دا په حکم د سائق الهدیه کې نه دی. بغض حسد یو بل سره مکوئ کنه یا بیمه مصیبت کې دی الله دې په خیر بدل په ټول کې چې څومره دعاګانې غوښتي دي الله دې ولا قبول په دې